او لاندې پوزه هم ده، خوشبو هم ده. نو جواب دا دی چې دا خو د دنیا خبره ده، دا خو د دنیا ګټه وکړله، خو آخرت په اعتبار تاوان وکړو. دنیا ته چې راغلی و نو بالکل خالی و معصوم و معصوم د ګناهونو نه پاک و. چې واپس ځي نو د ګناهونو غرونه ځان پسې لوډ کړي دي او په شا اړولي د ګناهونو بوجې او روان دی. نو ځکه تاوان کې ده. خو چې چا کې دا څلور صفت وي نو هغه کامیاب دی. هغه څه دی؟ الا الذین آمنو، مگر هغه کسان. نو مومن څلور صفتونه دی کې ذکر کوي. کامل مومن عقیده سماوي یو، دویم معامله صالحات، ایمان راوړی عقیده په توحید باندې وي. حق کې د مومن وایي چې هغه عقیده د توحید وي. وعامل الصالحات